إلى الله إلى الله إلى الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. زما محترمو دا الله رب العالمین حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام نه بعد، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مشهور حدیث کې فرمایي چې سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. په دې حدیث کې دې طرف ته اشاره کړې ده، دا مقصد یې موږ ته بیان کړی دی چې د قیامت هولناکي ډېره زیاته ده، ډېره سختي ده، او د الله رب العالمین د رضا او د الله رب العالمین د خوشنودۍ حاصلولو د هغې نه بعد د قیامت د سختو نه د بچ کېدو دپاره به الله رب العالمین د عرش د سوري د لاندې انسان له ځای ورکوي. نو په هغې کې یو سړی دا دی چې ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. یو سړی داسې دی چې هغه ته یو ښایسته زنانه او اوچت منصب والا زنانه هغه ورته دعوت ورکي بدفعلی طرف ته، غلط کار طرف ته، دا ورته څه ووایي انی اخاف الله، زه د الله رب العالمین نه یېرېږم، د الله رب العالمین یره زما په زړه کې ده، د دې د وجې نه زه ستا دې کار ته نشم راتلی. نو دې کې زما محترمو زمونږ د اسلافو، زمونږ د علماو، زمونږ د پیغمبرانو واقعات موجود دي، دغه موجود دي. د دې د وجې نه الله رب العالمین موږ د قرآن کې دغه خبرې ذکر کړي دي چې ای امته، ای مسلمانانو، تاسو دې خبرې ته توجه وکئ، دې خبرې طرف ته راشئ چې تاسو د قیامت په ورځ باندې چې کوم هغه سختي ده او قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین د خپل د عرش د سوري د لاندې کوم مسلمانان چې اچئ د تاسو په هغې کې راشئ. په هغې کې دغه خبره هم ده چې یو زنانه ده، هغه یو خپل سړي ته آواز وکړي، یا یې د تره زوی وي یا څه بل څوک سړی وي، خو دا زنانه څه شی وي، کمزورې زنانه نه وي، غریبه نه وي، بلکې منصب والا وي، بلکې اوچت خاندان والا وي، او دا ورته د بدفعلۍ طرف ته دعوت ورکړي او دا ورته څه ووایي انی اخاف الله، زه د الله رب العالمین نه یېرېږم، دا کار نشم کولی. نو دې کې زما محترمو د یوسف علیه السلام هغه قصه مشهوره نو چې کله الله رب العالمین د کوی نه ویستلو او عزیز مصر طرف ته حواله کو، نو عزیز مصر څه وویل خپل ښځې ته چې دا به د دې به خیال ساتي، د دې به عزت کې، نو موږ به دا څه وکړو لنتخذنه ولدا، موږ به دا بچی په حیثیت سره به ونیسو، ځکه زموږ هسې هم بچي نشته دی. نو عزیز مصر چې ده ته وکتلو نو هغه خو پرې خوشحاله و، او دا ښځه چې وه هغه په دې باندې مینه شوه او محبت یې ورسره پیدا شو. نو چې محبت یې پیدا شو نو هغه څه وکړلو، دې طرف ته یې دعوت ورکړو چې ما سره غلط کار وکړه، ما سره بدفعلي وکړه. ځکه الله رب العالمین قرآن کې دې طرف ته موږ ته اشاره کړې ده چې وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یوسف علیه السلام ته دعوت ورکړو دې بدفعلۍ طرف ته او دروازې بندې کړلې او ورته وویل چې هیت لک، راشه زما طرف ته. یوسف علیه السلام څه وکړه، هغه ته ځان وساتلو، هغه ته منډې کړلې، د کمیس راکاږلو، د کمیس د شا نه وشتېدلو، د خو ټولې دروازې بندې کړې وې ځکه غټ محل و، ځکه د باچا محل و، هغه داسې کمرې کې ننوتې چې د هغې کمرې لس دروازې وې، هغه ټولې دروازې بندې کړې وې. نو یوسف علیه السلام چې کله دنه منډه واله، دا دروازه به د الله رب العالمین په حکم سره به خپله کولاوېدله. زما محترمو دومره لوی کار او دومره لوی مدد د الله رب العالمین د طرف نه راځي، خو چې کله د الله رب العالمین د رضا دپاره انسان کار کوي، خو چې کله د رضا کار نه وي او ځان ترې نه خلاصوي، نو الله بیا ستا مدد نه کوي. زما محترمو ځکه دلته عزیز مصر ده، د هغې زنانه ده، د هغې کوروالا ده، هغه چې کوم دی نو یوسف علیه السلام ته د
بدفعلی طرف ته دعوت ورکوي. نو الله رب العالمین د هغې مدد او نصرت کوي. خو چې کله د آخره دروازې کلا وکړه نو چې دلته ګوري باچا ولاړ دی او څه چل دی او ښځې خو تاسو ته معلومې دي چې هغه مکارې وي. الله رب العالمین فرمایي ان کیدکن عظیم. د دې دا چلونه د دې دا فریبونه دا ډېر لوی دي، انسان د هغې کې نشي راتللی. سمدستي وویلې چې ګوره ستا د ښځې سره چې څوک غلط تعلقات ساتي نو د هغې به څه سزا وي. یوسف علیه السلام وویل دا ګواهي به د دې د اهل نه به ورکړی شي. تپوس یې وکړو چې څنګه به ورکولی کېږي. الله رب العالمین دغه نقشه قرآن کریم کې موږ ته بیانه کړې ده چې ودې ګوري دا کمیس که چېرته د مخکې طرف نه شېدلی نو بیا به یوسف علیه السلام دروغجن او دا زنانه به څه وي رښتونې وي. خو که چېرته دا کمیس د شا نه شتېدلی نو یوسف علیه السلام به رښتونې او دا زنانه به دروغجنې. خو چې کله یې وکتلو نو دا کمیس د شا نه شتېدلی نو یوسف علیه السلام الله رب العالمین دلته بری کو، امداد یې ورسره وکړو، نصرت یې ورسره وکړو. خو بیا هم هغه څه شی وه د باچا ښځه وه، طاقت یې لرلو، منصب ورسره و، جلال ورسره و. هغه ورته وویلی چې نه دا به جیل کې اچو، ته چې کوم دی نو ما ته لاس اچولی دی، ما سره دغه کړی دی. دغه خبره په بازار کې په ښار کې خوره شوله. زنانه راغلې تپوس کوي یو بل سره خبرې کوي. هغه وویل چې دا څه شی دی؟ زموږ د باچا ښځه چې کوم دی نو په یو وړوکي هلک باندې یو غلام باندې مینه شوې ده. هغه د خبرې د ختمولو دپاره هغه ټولې زنانې راوغوښتلې او هر یو زنانه له چاړه په لاس کې ورکړه او فروټ یې ورته مخې ته کېښوسته او ورته یې وویل یوسف علیه السلام نه چې راشه دې ته. چې هغه ورته راښکاره شو نو د فروټ د کټ کولو نه لاس غلط شو، خپلې ګوتې کټ کړې دي او ویې ویل چې ما هذا بشره ان هذا الا ملک کریم. دا خو هلک نه دی، دا خو انسان نه دی، بلکې دا څه دی یو فرشته ده، یو ملک دی عزتمند. دلته چې کوم دی نو امرات العزیز ویلې چې وګورئ که نه دا هغه سړی دی چې تاسو دې باره کې ما ملامتوئ. په دې وخت کې زما محترمو الله رب العالمین د یوسف علیه السلام نصرت وکړو، یوسف علیه السلام مدد یې وکړو او یوسف علیه السلام یې د عزیز مصر د کور نه ویستلو، جیل ته یې بوتلو. ولې هلته الله رب العالمین د یوسف علیه السلام نه د نبوت او د پیغمبرۍ کار اغوستلو، هلته دعوت کار ترې نه اغوستلو. که چېرته یوسف علیه السلام په دې کور کې موجود وی نو نور فتنو کې نور مصیبتونو کې به راتللی او د دعوت او د پیغمبرۍ هغه کار به ترې نه پاتې وی. او یوسف علیه السلام د الله رب العالمین نه دا سوال وکړو، دا دعا یې وکړه چې ای الله رب السجن احب الی مما یدعونني الیه. ای الله دغه جیل ما دپاره ډېر خوښ دی د هغه څه نه چې ما دا خلک کوم طرف ته رابلي، کم کار طرف ته چې دیو ما رابلي د دې نه ما دغه جیل خوښ دی، جیل ته مې بوځه چې زه د الله رب العالمین عبادت وکړم، د الله رب العالمین ذکر وکړم. نو ګورې زما محترمو الله رب العالمین د رضا دپاره کوم انسان چې څه کار کوي نو الله رب العالمین بچ کوي. چې دنیا کې الله رب العالمین ورسره نصرت کوي نو ستاسو څه خیال دی؟ د قیامت په ورځ باندې به الله رب العالمین د دې انسان د خلاصولو دپاره، د دې انسان د جنت د بوتلو دپاره به څه ذریعه ونه ګرځي؟ بلکل به وګرځي زما محترمو. الله رب العالمین به د قیامت په سختو کې، د قیامت په هولناکۍ کې به دا انسان بچ کوي او خپل د عرش د سوري د لاندې به ورله ځای ورکوي. ولې چې په دنیا کې انسان بچ کېږي، په دنیا کې الله رب العالمین نصرت د انسان ته راځي نو قیامت کې لازماً به راځي زما محترمو. او هغه بني اسرائیل والا مشهور حدیث دی چې 3 کسانو په سفر باندې روانو، بس باران پې راغی، یو غار ته ننوتل، دا غار کاڼې مخې ته راغی او غار یې بند کړو. نو دې 3 واړو خپل منځ کې مشوره وکړله چې شا به خپل نیک اعمال پیش کړي رب العالمین ته چې د رب العالمین د رضا دپاره تاسو کړي وي چې الله رب العالمین موږ نه راضي شي او د فتنې د مصیبت نه موږ الله رب العالمین لرې کړي. نو هر یو کس اوس لګیا دی خپل اعمال پیش کوي. په دې کې یو سړی داسې و هغه دا خبره وکړه چې الله زما د یو تره لور وه ډېره ښایسته وه خو هغې ته ضرورت و د څه شي د پیسو. نو ما ورته وویلې چې دومره پیسې به
در کومه خو ما سره به دا بدفعلي کوي. هغه ورته ټیک ده، هغه لګیا شوه، پیسې را جمع کړلې، هر څه یې وکړل، قرض یې وله ورکو. د قرض د اخیستو نه بعد بیا هغه سره قرض نه و، هغه چې صحیح قرض نشته دی نو ما سره بدفعلي کوي. نو چې کله عین موقع د قرض ادا کولو راله، هغې سره پیسې نه وې، هغه تیار شو وله چې کله وله خواله ورغې، د زنانه ورته وویلې چې د الله بنده که ولې چې کوم دی دا زما امانت خراب دی، دا خو د بل چا امانت دی، ته د الله رب العالمین نه یېرېږي. په دغه وخت کې دا انسان بنه شو، د الله رب العالمین خوف، د الله رب العالمین زړه یره د دې انسان په زړه کې راله. په دغه وخت کې دوی وویل چې ای الله چې دا کار ما خالص ستا رضا دپاره کړی دی، نو زموږ نه دا مصیبت لرې کړه. نو دا کاڼی لږ شان راوخوځېدو او لږ اخوا شو. بل ملګري خپل نیک اعمال پیش کړه، نو هغه لاره ختمه شوه. نو وګورئ زما محترمو چې ذات و منصبین و جمال والا زنانه ده، خایس ورسره دی، منصب ورسره دی، عظمت ورسره دی، مشري ورسره ده، خو د الله رب العالمین د یری د وجې نه، د الله رب العالمین د رضا د خاطر باندې هغه څه کوي، د دې شي نه ځان لرې کېږي، دې طرف ته نه راځي. نو الله رب العالمین په دنیا کې ورسره مدد کوي. لکه ما تاسو د یوسف علیه السلام واقعه ذکر کړله، دا غار والا حدیث مشهور حدیث دی، لوی حدیث دی، خو زموږ چې کوم مقصد دی هغه ما تاسو ته بیان کو. نو هغه ته لرې شو، مصیبت ته لرې شو، تکلیف ته لرې شو. نو په دنیا کې چې الله رب العالمین مدد کوي، چې ته د الله رب العالمین رضا، د الله رب العالمین خوشنودي حاصله او د الله رب العالمین د رضا دپاره کوم کار کوي، نو الله رب العالمین به ضرور په دنیا کې ستا مدد کوي او په آخرت کې به کوي. خو انسان چې دا خبرې په خپل دل کې، خپل په زړه کې، خپل دماغ کې، خپل په اعمالو کې، خپل په افعالو کې راولي، نو اله به کار کېږي. اله به د سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله سورې د لاندې به دته ځای ملاویږي او د دې حدیث مصداق به ګرځي. نور زما محترمو زمونږ اسلاف داسې دي، زمونږ علما اکرام داسې دي چې هغو ډېر واقعات دي، ډېرې خبرې دي چې زنانو به ورته دعوت ورکولو او دیو به د ځان ساتلو. دا څه دپاره زما محترمو؟ دا زمونږ د خوشنودۍ دپاره، زمونږ د خوشحالولو دپاره نه دي، بلکې څه دپاره چې انسان د دې اعمالو نه ځان بچ کړي او د الله رب العالمین د گرفت نه ځان وساتي، د الله رب العالمین د نیونکي نه، د الله رب العالمین د سختو نه دغه بچ شي او د دې حدیث مصداق وګرځي چې د عرش د سورج د لاندې به الله رب العالمین د انسان نه بیا ځای ورکوي. دا د دې د وجې نه چې دا واقعات مونږ لولو، دا خبرې مونږ لولو، دا د دې د وجې نه چې مونږ به مزې ترې نه اخلو، مونږ به ترې فایده اخلو، نه، بلکې دا زمونږ دپاره نصیحت دی، دا وعظ دی چې ای بنده چې څنګه ستاسو مشرانو دا کار کړی دی، ستاسو علماو دا کار کړی دی، ستاسو اسلافو دا کار کړی دی، دا د څه دپاره؟ دا تا دپاره تنبیه ده، دا تا دپاره لارښودنه ده چې ای انسانه، ای بنده، ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی، دې خبرې طرف ته راشه چې کامیابي حاصله کړي، چې نجاح حاصل کړي. ځکه الله رب العالمین چې انسان پیدا کړی دی، نو د پیدایش نه بعد الله رب العالمین دا نه غواړي چې دا انسان راواخلي او اور ته یې وغورځوي، بلکې د هغې د کامیابۍ، د هغې د فلاح دپاره قسمه قسم طریقې دې ذکر کړي دي، پیغمبران یې راولېږل، کتابونه یې وله ورکړل، لارې راته دوه وښودلې چې انسانه یو د نیکۍ لار ده، یو د بدۍ لار ده، کومه لار اختیار یې؟ دا ټول زما محترمو زمونږ د کامیابۍ دپاره دی. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین زمونږ په زړونو کې د الله خوف واچوي، د الله ویره واچوي، چې زمونږ ته څوک بدکارۍ طرف ته، بدفعلۍ طرف ته دعوت راکوي، چې زمونږ په زړونو کې د الله رب العالمین خوف موجود وي، د الله ویره موجود وي او الله رب العالمین موږ د هغې نه وساتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله
إلى الله. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.